اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعین و ناظرین، ښځې او شوهر حوالې سره مخکې ما یو 20-21 منټ کلیپ و هغه باندې مو خبرې کړې وي. مختصرې خبرې بیا یو وارې دې حوالې سره کوم څه تاسو سترګې وغړوئ یو کسه کورمه اوس هغه کنډیشن کې نه دی پاتې شوی. ضلع ته راووتلو عدالت کې کوم قوانین دي تاسو خپله ښه پوهېږئ. څه هلته ډېر بیا داسې اسلامي نکات بیا هلته نشته دي، هغه کې بیا ځینې قوانین داسې دي چې معلومه خبره چې هغه اسلام سره تضاد کې دي، ضد کې دي. نو زه خپله کس هم دوره درخواستونه هلته جمع کېږي څه دوه غېږونه باندې صحت وي هغه ځي والا کسونه حیران دي څه خیر دوره ویلي د هغه تاسې کور مې دا حالات دي. او ښځې او میړه حوالې سره واقعا ډېر افسوسناکې خبرې دي. 10 میاشتو دي چې وژل کېږي چې هلته عدالت ته لاړه شي، بس شوهر سره زندگی نه کوم، بس ما ته طلاق راکړي، څه چال دی هېڅ بس مسله نشته دی، خو بس بچي میاشتو دي دی به وجوده طلاق غواړي، ځنه طرف نه سړی شي بس بالکل زه دا ښځه نه قبلوم. مو په کار دی دغې معاشرې کې تاسو کوم قدم ایښی دی د ضلع والا معاشره لږ غونته په کار دی سوچ وکړئ خپلو خونو باندې د تحمل د صبر د یو بل سې قدم کې خلالي والا د سلیقه په کار دی موږ لږ زده کړو. زه څو روایتونه د حوالې سره لولم خو د آیات د قرآن مجید دی څه د ښځې یعنې کله چې ښځې واده وشو دا ښځه د میړه دپاره لباس دی او دغه میړه خپلې ښځې دپاره لباس دی. هن لباس لکم وانتم لباس لهن. تاسې سړي ښځو دپاره لباس یوئ او ښځې تاسو دپاره لباس دی. لباس څه خصوصیات دی؟ انسان حیا ورسره پټوي، انسان شرم ورسره پټوي، انسان زینت لباس ښه لباس انسان څه واچوي پاک پاکیزه لباس هغه څه انسان پرسنالیټي دی شخصیت دی ورسره. قرآن مجید ښځې او میړه ته لباس نه وایي چې شوهر ښځې دپاره ښځه شوهر دپاره لباس دی. تاسو د یو بل پرسنالیټي یو بل دپاره سټیټس برقرار کولې ذریعه او وسیله وي، یو بل محفوظ ساتلې ذریعه وي. آیا افسوس نه دی چې ښځه لاړه شي عدالت ته شوهر شرموي درخواست ورباندې کوي؟ آیا شرم نه دی په کار سړي دپاره چې هغه ښځې باندې درخواست وکړي عدالت ته لاړ شي؟ البته زه به کیدای شي اجتهاد و تقلید یو موضوع دی، ما هغه کې یو روایت مو سره شته کیدای شي هلته زه مې تفصیل سره شروع کوم چې تا یوه جایزه فیصله دی که نه څه که چیرې شریعت نه د وغړوله شرعي حدودو نه بهر د کړه لاړې حاکم ته لاړلې فیصله ده که په حق یې وګټله ګناه ته وکړله. قرآن ته رجوع وکوئ، محمد و آل محمد ته رجوع وکوئ. کسه ورځې په ورځې مشکلات جوړېږي خونو کې. زه شوهر ته داسې وایم چې که چېرې شوهر یې ښځې سي بیا ځینې وخت تا قدم کېږده د خونو کې دا ویل د شدت دا فرعونیت دا صدام والا لهجه دا د خونې لهجې سره تعلق نه لري، د شوهر سره تعلق نه لري. شوهر د ښځې لباس دی، د ښځې عزت دی، د ښځې زینت دی، د ښځې وقار دی شوهر. افسوس خبره دی چې دوره سخت گذرونه ویل زیاړې ځنه کسان ته داسې وایي ټلیفونو کې هغه صاحب موږ خونې کې چرګې غږ کړی دی خو اوس غږ یې وکړو چې وکړو خو دا لولی کو څه په وکړو. نو زه ورته وایم چې هغه پرېږده وه چرګه دی هغه خدای ذکر کوي، چرګوبي خدای ذکر کوي، مزدګار یې غږ وکړو خو ښه یې وکړه ذکر یې خدای وکړو. هغه خونو کې چې تاسې مذهب کلمې زیاړې ګنده الفاظ استعمالوئ، ښځه شوهر ته شوهر ښځې ته استعمالوي، زمن پلار سره لګیا پلار زوی سره لګیا دا باندې ویلې نه کوي. خونونه مو جهنم جوړ کړی بالکل اوسېدلې کعبې نه یار ځنه خونې داسې دي چې هغوی اواز درمې خونې ته رسېږي. ویلې اخر څوک د فالو کوئ حسین زینب کبرا سلام الله علیها مولا حسین مولا علی بیوی زهرا ته خونو کې زیاړې وي. امام صادق علیه السلام یو کاس صرف زیاړې باندې ته زیاړې وکړله امام صادق علیه السلام هغه سره رابطه کاټ کا تعلق یې ورسره کاټ کو
روی دی ای چې موثر کې غواړي څو پورې سم مولا امام صادق زنده او تو شهادت لحظات پورې مولا به د کسر نه وګرځیدو نه ځم سره دې کو چې ای وی زیاړي بومته هغه ای وی کافر ته زیاړي کړي مسلمانانو مو د چکو مسلمان شیعه خونو کستر خځې ته زیاړي زمانو ته زیاړي بیا خځه زنه وخت کې وکسي هغه سور ور هغه یو طوفان جوړ کړی وي خونی کې کچیر شوهر د خځې اذیت باندې زیاړو باندې غړانګو باندې صبر وکي تحمل وکي برداشت کی روایت ته صداب حضرت ایوب پیغمبر سره ورځ قیامت درجه کې برابر پسیږي ایوب پیغمبر سره ته قرآن صابر نه ویلي دی هغه ته قرآن شکور او شاکر نه ویلي دی عب نه ویلي دی اواب نه وته ویلي دی یعنی که بهش کې وی آی پی ځای دی چالته ایوب علیه السلام وی دا سړی چې د خځې بعد الفاظونه ازار او اذیت شوی دی او د خځې دا ټول شینه برداشت کړی دی دور ثواب ته ملګری چې کوم حضرت ایوب علیه السلام ماغه سبب بالکل جنات کې وی آی پی مقام کې وی کشیر خځه تحمل کې سړی د تنوخ کې بهر مشکلات و ناراغ خونی کی زیاړ ضرر شو کو خسته نه پکور څه زیاړ مقابله کې زیاړ او کې گزار مقابله کې گزار او کې پلارونه خبر کې مورونه خبر کې وړونه خبر کې تحمل برداشت کشیر د توکړلو یو اوریز به کې دای شي دا شوهر رام شي تسلیم شي تو خوش اخلاقه واجنه کشیر یو خځه د شوهر بد اخلاقه او باندې زیاړو باندې صبر وکي دا خځه به ورځ قیامت حضرت آسیا سلام الله علیها بیبي سره درجه کې برابر وي آسیا بیبي چوک د آسیا بیبي قرآن کې آیا ده چې خدای سره نږدې ایدی کور دی یعنی جنت آخري منازلو کې وی آی پی کو محلات دی د آسیا بیبي دا خځه چې د شوهر بد اخلاقی او نصاب کړي دا به مغزي کې آسیا بیبي سره یو ځای وي درجه کې او خور او موري لوري تحمل برداشت ما وړه د خبر عدالت ما سوا خپل د تشیع د اسلام او د مسلمان شونه عزت محفوظ وساته کوم مسله د خونو کې حل کوي بهر ته وسزه د یو مثال درکو خو له مثال دی شوهر چې کله بهر نه رسی کېړې او سی خاټي خاخي وي او یا د خاټي خونی ته نه بسی که تر دری سه سپکای ضرور خو تر دری سه سپکای خاصه چې کله خونی کې خزاله رټول کې جری وي نو څه کوي خونی کې نه شي که بهر شي بهر وي شي ته یو مثال دی خزي کچيري نه دنیا غسیدي مثلا غربت ته شوهر غریب شو مشکلات سره برته یا بچه ورتانګ کړي دي یا خوب نه دي شو یا نور ډیسټربنس د خونی کې یا نور د مثلا ذهني ډیپریشن د ترغله دي غصه د ترغلي دي څه مشکلات شوې دي ته دا ټول شي نه به ونونه خزال ک بهار غرزوي د زړه دا ټول خزاله ګن زیاړي غصه ډیپریشن غستنګون دا ټول بهار خو نه بهار غرزا نه خونی کې محبت ماحول فراهم کا د جنات والا څه بچی ټولو کې خوشحال وي شوهر ته هم په کور د سر کسنګي بهار ته کېړې او سی بوټونو سی خاټي خاخي وي خونی ته نه نر نه باسي بهار خاټي تر دری سره سپکای د بهار ولا کونه ګند زیاړي دي ضرورت دي غصه درغلي دي تنګون دي چوسلتي بهار ولا کوم ټینشن دی هغه خونی ته انټر ما کا مایر نه باسا د کسنګي خاټي نه پرګي دي زړه خاټي د زړه ګند هغه نه مار نه باسا مخبله خپل خونه جنات جوړاش تاسو خپل خونی کې بچی دي کله چې خځه میړه ماس کې زیاړې وي گزارونه وي او وړو بچی شي ته لوټ شي مور ته راته لوټ شي پلار ته لوټ شي یو ارد کې اندد به سری دي یو پلار دی یو مور دی سې دوی دا ول وی دوی مثلا یو بل سره داسې سلوک وی یو بل ته زیاړې زورل وی ماحول یې د خپل جهنم جوړ کړی دی کسه اوس خوش اخلاقی باندې بقاعده روایت دي مسره انسان څه چهره کې خوش اخلاقی وي بالکل نماز تهجد یعنی تهجد المنزل برابر او ثواب ملوي ویلی دا سوخ پل الله سزانه خرپاوی دا روایات حدیث ته شوهر د پکور د خزي سره محبت امیز لهجه کی خبرو کی چې انی وحبک دا روایت ته پیغمبر نه روایت ته چې تو خزي دا وایي چې تمونه ګران نه تو سه مؤمن نه تو سه محبت خزه پکور د شوهر ته وایي انی وحبک تمونه ګران نه تو سه مؤمن نه تو سه محبت نه دا شي نه مو نشو کوي داش زه خځې ته داسې خبرې کوم خځې زدي ته داسې خبرې وکړم زدي سي قدم کې دا چوک دی خځې زه دا چوک دی ټول فرعونیت نمرودیت شدادیت ته دا
کور دی خپل کور موتوسی جنات جوړه شو عدالت پرېږدوئ قرآن مجید بهترین عدالت دی نماز تهجد بهترین عدالت دی دواړه کور ته لمونځ وکړو چې خدای مو شوهر مینه ناک وګرځوي شوهر ته پکار دی چې مو کور والا ته دعا وکړي چې خدای مو کور والا مینه ناک وګرځي دا یو جمله الویله بس ختم کوم چې به ښځه راغله ملا ته د کور څه ملا یو تعویض درته وکړه د ښځه مېړه د روز نه غړانګې وایي هره ورځ یې خولې کې زیاړې دي زورلې دي ملا یا ډېر چلاک و ګپ شپي ټایپ و یو چی به ورته لیکلي خدای خبر لیکلي ویله خدا تعویض به غوړې کې نه شایي ویله دې نه به چی وکړو ویله کله څه ته مېړه غړانګې وایي دا تعویض به غوښو کې ورته ونیسي ویله خو صحیح دی نو ښځه پوه نه شوه چې د ملا څه مقصد و خو بهرحال راغلل خون ته چې کله سړي غړانګې شروع کړي فورا هغه کوم هغه تعویض و هغه یې دوه غوښو منځ کې ونیولل ټینګ یې ونیو درې ورځې څلور ورځې څه تېرې شولې دا هغه ښځه راغله ملا ته وکړه چې تو ډېره شکر یې تو تعویض داسې کار وکړو ویله هغه څنګه ویله میډم ټیک ټاک شولو مینه ناک شو د دې نه به انشاءالله تاسې پوه یو مقصد یې څه و څه د شوهر به زیاړې کولې نه د ښځې به کولې دلته ملا داسې کار ورسره وکړلو ټیکنیک چې دا تعویض هغه کې نو څه غوښ کې اوس چې غوښ کې ونیسي نو دا غړنګې نه شي وایي هلته خو غوښو کې تعویض دی شر ده دی نو مطلب دا و چې سړي به غړنګې ویلې دا به خاموشه څه کله خاموشه وه نه هغه ځواب کې ځواب نه ورسه کولو وشه شوهره پوه شي چې موږ ته نه دی په کار چې موږ ښځه خاموشه وي او زه دا شی ورسره وکړم رسه کشي دي تېر شي چې تا رسه کش که هغه چې یو طرف یې پرېږدي مو میله صیحت دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین